نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. بحث زمونږ د اسماء الله الحسنا شروع دی خو کله کله د موقع مناسبت سره د بعضې احکامو بیان هغه ضروري او ضرورت د هغې په دې وجه وي چې خلکو د ناپوهتیا د وجې بعضې فضایل د بعضې میاشتو یا خو هیر کړي یا ورته معلوم نه وي او که چاته یادي یا معلوم وي نو د هغې وجه هغه نه ښیي کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده بلکې ځان لا رسمي یا بدعي خبرې مخکې کړي او د هغې د وجې د بعضې روزو د بعضې میاشتو فضایل بیانوي. په دې وجه د اهل حق دا ذمہداري ده چې هغه یو صحیح شعور بیدار کړي صحیح پوهه پیدا کړي. د اسلامي کال ابتدا د محرم نه کیږي. د محرم د لفظ کې خپله د احترام ماده موجود ده. دا د عزت او د احترام میاشت ده او دا د هغې وخت نه ده چې کله نه الله ځمکه اسمان پیدا کړي د دې څه جزوي واقعې سره تعلق نشته. اول ذهن دې باب کې دا صفا کول پکار دی چې دې وجه هغه نه ده کوم چې نن بعضې رسمي مسلمانانو خوره کړې ده. دغه وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه مدینې منورې ته راغی نو ویې کتل یهودیانو به د عاشورې د روزې روزه نیوله. عاشوره عین شین رې د محرم لسمې میاشت ته وایي لکه تاسوعا د محرم نهمې ته وایي. تاسوعا او عاشوره دا د هرې میاشتې هغې ته به تاسوعا او عاشوره وایي خو چونکې احادیثو کې عاشوره سره د محرم ذکر بار بار راځي په دې وجه دا خاص شي هغې پورې ورنه هر نهمې لسمې ته تاسوعا او عاشوره وایي لغوي لحاظ سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه یو مزاج دی کاش چې هغه مزاج زموږ د خلکو هم پیدا شي. هغه دا دی چې کله په یو څیز کې نص نه دی موجود د الله واضح حکم نه دی موجود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با پائے کې د اهل کتاب او اهل علم اتباع کوله. دا ډېر علمي خبره ده لیکن زموږ خلک هغه ډېر ګرم دی که تودې نه ګرم دی هر څه ته ناروا هر څه ته بدعت وایي. هغه د الله نبي و لیکن د هغې باوجود چې یو څیز کې بعد الله د طرف نه صریح حکم نه و نو پای کې به د اهل کتاب اتباع کوله. او ښکاره ده اهل کتاب یهود او نصارا دي هغې چې کوم شرک کړی دی قرآن په هغې په خپله ګواه دی چې دې خلکو به شرک کوو
لیکن دا د اهل علم د پاره د قرآن او حدیث یو طریقه ده چې یو سړی عالم دی هر څومره باطل پرست دی لیکن سابقین سره تعلق دی او د یو سیز په باره کې واضح نص نشته نو که د هغې خبره ومنلی شي او اتباع وکړی شي د هغې نو شرعاً په دې کې څه قباحت نشته. د قبلې معامله کې هم دغه خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی نو ولې مسجد اقصی ته مخ کو. دا یې صرف دا سبب و چې په دې سلسله کې څه واضح حکم نه و او چې کوم چیز کې واضح حکم نه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پایې کې خوښوله دا چې د اهل کتاب اتباع دې وکړي شي. اهل کتاب اهل علم که هر څومره بد اخلاق شي بددین شي نو کم سے کم د مشرکین مکه نه غوره دي د علم او د نبوت لحاظ سره. زمونږ خلک په دې لحاظ محاظ نه پوهېږي بس یو ډز دی ورګی یې هېڅ سوچ او فکر نشته دی په خلکو کې. خو دغه شانتې معامله دا په دې کې هم شوې وه چې کله راغی خلقو روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې دا کم چې ما ویلې د صحیح مسلم حدیث ته دا 1163 کتاب الصیام کې اور د سیدنا ابو هریرہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه تپوس کړی شوی دی چې د فرض مانځه نه علاوه کم مونځ ډېر بهتر دی چې هغه وکړی شي. نفل منځونو کې افضل منځ کم بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل. د شپې په خېټه کې د شپې په نیمه کې چې کم مونځ کېږي کم ته چې قیام اللیل وایي تهجد دا د فرضو نه وروستو افضل ترین مونځ دی. دا خو زموږ د عمل نه تقریبا ختم شوی دی ته ته څوک تیار نه دي ځکه خلک ټول دی تا ته وایي دا مستحب دی. څوک صلات الضحا باندې خبره کوي څوک صلات الاوابین باندې کوي څوک په یو څه کوي څوک په بل څه کوي لیکن دا تصریح ده په دې باب کې چې د ټول نه افضل په نوافلو کې هغه د شپې مونځ دی چې ته قیام اللیل وي او ته تهجد وي. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نه پرېښودو اته رکعاته به ضرور کول. واضح حدیث ته په دې کې د سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ د اتو رکعاتو نه سیوا نه کو چرته پرېښوده به همدانه اته رکعاته به کول. دې باب کې چې کومه سستی را باید چې دا ختم کړي شي او دا کمېدې هم شي. بعضې داسې صحابه کرامو چې هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د مخې د دې د کولو اجازت کړو. یعنی صحابه کرام دی محنت دروازه کړه ده مشقت کړه ده پاسې دې نشي د شپې په آخر کې ناغي ته دا اجازت ورکړو چې تاسو دا د ماسخوتن د مخې کولی شئ. ښکاره چې هغې ته اجازت دي نو موږ ته هم ښکاره اجازت ملاوېدی شي به دی چې ماسخوتن دی یو سړی په دې اراده وکړي صاحب کم سے کم د هغې اجر نه خو به نه محرومه کېږي. دا خو د مونځ په باره کې وه او بیا یې تپوس کړو چې ای الصیام افضل بعد شهر رمضان د رمضان نه وروستو کمې روزې افضل دي زیاتې غوره دي. هغه فرمایلي افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر الله المحرم. افضل د ټوله نه غوره هغه روزه ده چې هغه محرم کې ونیول شي. یعنی عمومی طور د محرم د میاشتې روزې نیول دا د ټولو روزو نه د ټولو نفل روزو نه نیول افضل دي. رمضان چونکه فرض ہو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي استثناء وکړه. نو عمومی محرم سره د مسلمانانو رویه دا پکار دا چې دا د عبادت شپې او ورځې دي.
دا د روجو نیولو موسم دی د چا چې د نفل روجو طاقت لري او خوند ورکوي ورله مزت اخلي نو د هغه دپاره افضل ترین روجې هغه د محرم دی. بیا د محرم کې یهودیانو به د لسمې ورځ زیات نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ترغیب هم ورکړو او یې فرمایل چې دا دی ولې نیسي تپوس وکړئ. نو د هغې جواب دا و چې په دې ورځ باندې الله سیدنا موسی علیه السلام نے نجات ورکړو، په دې وجه باندې موږ په دې ورځ باندې د شکرانې په طور دا روزي نیسو. مزاج معلوم شه دی نه زموږ د دین چې کله یو سړی خوشحاله شي هغه ته څه کامیابي حاصله شي نو هغه له څه کول پکار دي؟ هغه له ډولکي نه دي غږول پکار، نه هغه له ډزې کول پکار دي. د اهل علم د نیکانو خلقو طریقه داره چې هغې شکر ادا کوي د الله، او د شکر ادا کولو طریقه داره چې انسان یا منځ کی یا انسان روزه ونیسي. زموږ مزاج د خوشحالی په وخت کې ډېر بدل دی. په ځای د دې چې موږ نورې پابندیو لګو نو ښه دا ده چې موږ شعور بیدار کړو مسلمانانو کې، هغې ته دین وښیو چې زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم دین په دې مسایلو کې دا دی. د خوشحالی وخت کې دا کم حرکات کول چې هغه زموږ یو ثقافت او تهذیب جوړ شوی د غیر شرعي، دا قابل ترک دی، پرېښودل پکار دی. اهل کتابو دغه نو د هغې طریقه دا وه چې هغې په دې ورځ روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مونږ زیات حقدار یو د دې په دې بنیاد باندې چې اهل کتابو خو بدعات پیدا کړو په خپل دین کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسم بدعات نه پاکو، نو دې وجې نه هغه د لسمې ورځې روژه ونیوله او د دې فضیلت یې بیان کړی دی. هم دې صحیح مسلم کې حدیث راځي دوستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د عرفه او دارنګې د عاشورا د ورځې یو موازنه کړې ده. دلته نږدې راځي حدیث نمبر 1162 صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. عرفه هغه ورځې ته وایي په کومه ورځ باندې چې حاجیان عرفات کی نهم د ذوالحجې. حاجیان روزه نه نیسي، د هغې وجه دا وي چې د هغې ډېر زیات مشقت وي. اتم ذوالحجې نه والې 9 10 11 او 12 دا ورځې ډېر مشکل وي د حاجي لپاره. چا چې حج کړي هغه ته دې اندازه وي، چا چې حج نه کړي هغه ته هېڅ اندازه نه وي، هغه یوه دا مزه ده. اتم ذوالحجه باندې حاجي د خپل ځای نه لړ شي منا ته ګاډي کې لړ شي شپه هلته وکړي. هغه شپه تکلیف کې تېرېږي، تکلیف کې په دې تېرېږي چې ټول خلک په دغه شپه منا ته راځي، رڼاګانې ولي ټیک د ساز و سامان د سهولت وي، لیکن انسان هلته خوب نشي کولی. هغه شپه تقریبا د ده روڼه راشي، نو سهار له دی بیا عرفات ته ځي، پیدل لړ شي یا سورلی کې لړ شي، دغه مسله نه ده. اصل مسله د هغې مشکل لا کوم چې عرفات کې پیش راځي هغه دا ده چې دی دا ټوله ورځ الله ته په ژړا تېروي. د عرفې ورځې ته یوم د حج اکبر وایي، د حج اکبر ورځ، دا د جمعې ممې ورځې ته نه وایي، د عرفې ورځې ته یوم الحج الاکبر وایي، د حج اکبر ورځ. دا دروغجنې خبرې دي چې کم حج د جمعې پر ورځ راشي نو هغې ته ګنې حج اکبر وایي، دا ګپې دي د ځان نه. عرفات ورځې ته حج اکبر ورځ وایي. دا ورځ د حاجي په مشکله تېرېږي، د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د صعوبت د وجې په دغه ورځ د ماسپښین او د مازدیګر لمونځونه برخ کړي دي. د ماسپښین په ټایم کې دا د حج صعوبت دی، سفر دی یا نه دی، دا د خلکو خبرې دي.
دا د حج مشکلات دي داغه د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ورځې روزه ته د غیر حاجیانو لپاره افضل ویل دا په دې ورځ الله رب العزت دا ټول حاجیان د چا چې عقیده سمې مال حلال الله دی معاف کوي د دې وجه نه د دې ورځې روزه هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې یکفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها قیاس کے سڑے ہوگی جو سڑے کے دل تک ناستی او دا روزو نیسی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا 13 کال اور راتن کی کال گناہوں نے معاف دو صرف روزہ نہیں ول لگ اچھا جے پلکن روپے لگوئے دے اول تسار نہ ترماخا مجاڑی داغ مرتبہ وا اللہ سر صحیح قیاس خلق کر جائے گی دا دینا معلومات کی گی چدا حاجی داغ سمر بے فضیلت او دا د عرفه دروازه روزنی ول سنت دی او په دې باندې الله د 13 او د راتلون کی کال گناہ معاف کړي او بیا تپوس ته شو د عاشورا دروازه یعنی د محرم د لسمه روزه نبی فرمایل احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبلها زما یقین دی چې الله په دې د 13 کال گناهونه معاف کړي یعنی دې کې د آینده سال اونوي او د یو کال گناهونه د محرم لسمه روزه روزه سره الله معاف کوي دا الله خاص رحم و کرم دی الله بعض مقامات ولا بعض ایام ولا بعض اشخاص ولا بلکہ خپل بعض کلام لا په بعض کلام فضیلت ورغی دغه د اشکال څخه خبر نشته منظر کیږي لیکن جمعات کې چې سړی منځو کې 90 درجه ثواب سیات ملوش مسجد حرام کې چې وکړي نه الله یو پلا اجر ورکړي تر الله احسان دی او د الله انعامات تی ورکړي یہ خلق ولا بعض مقامات لا افضلیت ورکړي بعض روز لا افضلیت ورکړي ليله القدر خیر من الف شهر د عزت شپه د قدر شپه غیر د 1000 شپو نه بهتر کړه بدل هغه خو داغه فضل له داغه اولوہیت ته دی کې الله څخه خپل قدرت خپل فضل خپل کمال فزید دی چې خلق د الله حیثیت اومنی داغه رحمانیت تسلیم کې الټه ترازونه شروع کیدا ولې ودا دې لپاره چې استاغوند ګناهبار باندې رحم وکړي لیکن نور سمجھ نشته الله فضل کوي الله کمال کوي الله رحم کوي اللہ رافت کی نو خلق پاگے اعتراض کی چرا دے کے سوچ رکھ دا کم سڑے چا دا انعام حیثیت نہ پیجنی دا تا پوسن آگے گئی اللہ دا محرم لسم روز لا دا دیر مخکن دا کمال ورکڑ دے چا دا دے پا لسم روز رو جبان دے اللہ دا 13 کال گناہوں نہ معاف کئی ولے معاف کئی لاغا فضل و کرم نن دا محرم وہ مروز دا نن 7 محرم دے د دیو جنا باید چې تاسو هم د محرم د لسمې روزه روزه ونیسئ ها خبره کوم زګه رسول الله صلی الله علیه وسلم لسما روز نیولې ده روز یونی ولا نبی فرمایل کہ بالفرض الله رب العزت زراتلون کې کال تا ژوندې پاتې کړم نو لاسو من التاسع زوا وسر نهم روز هم نسم دام صحیح حدیث ته صحیح مسلم حدیث اس کم علماء کرام چې داغي نظر پدې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهوديانو اطاعت یا داغي اتباع هغه سیس کې وکړه چې هغه کې شریعت څخه خبره نه وکړي لیکن بیا تشابه یو مسله اهل کتاب سره تشابه جایز نه ده په دې وجہ د تشابه د ختمولو د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نهمه روزه خبر وکړه لیکن راتلون کی کال کې غي ژوندۍ پاتې نشو د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نهمه روزه نهمه روز اوننی ولا لیکن عزم ښکارا شو او د اعظم بنیاد څه شری
یهود سره تشابه نه کول. بهتر دارا چې سړی نهم ورځ هم ونیسي. دواړه حدیثو کې تطبیق طریقه ده. سنت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه ثابت څه شی دی د لسمې ورځې. لیکن چونکې دا یهود سره پدېږي او قسم تشابه راتله بیا په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نهمې ورځې خبره وکړله. آئنده کال چونکہ اغی پات نشو لہذا د نہمې ورځې ثبوت خملو نشو. لیکن فقهای امت جمی ټول لګي جدا مستحب دی. پکار دای چې نهمه ورځ دی وسره اونیوش. د بار کیف دا د ورځ اهمیت ته دور ورځې دي نهمه ورځ او لسمه ورځ. او دا الله د ذات نه یقین دی چې الله رب العزت په دې باندې ګناهونه معاف کوي. ته دې نور څه وجه نشته دی. نور څه وجه کمې چې رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسو سره کړی شوی دي هغې ظلمن قتل کړی شوي دي هغې سره زیاتې کړی شوی دی. اس داسې مسلمان بنی چې هغه په دې غمجن نه وي. لیکن د دې وجه دغه شهادت نه دی. د دې ورځې د روژې شهادت دغه نه دی بلکې احادیثو کې نور څه دي. زمونږ رویه هم ډېره عجیبه ده. مونږ خو یا داسې ورننوځو په دې مسله کې چې د سر نه مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور وصیت معلوم نه. او یا داسې دی الټه شو چې سیدنا حسن او حسین مونږ سره خلکو ته پرېښودل په خپله دې ووت. دا ټول لاشعوري ده بې شعوري ده. سیدنا حسن او سیدنا حسین دا د بل چا نه دي. دا ټول مسلمانانو په شریک دي. مونږ ډېر وخت راسې دا سیزونه بیدارو عام درسونو کې عام د جمعو خطبو کې دا خبرې زه ډېرې کوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل او داغه اهل داغه وضاحتونه مونږ دې لپاره کوو چې دا خلق زمونږ مسلمانان رونه په دې پوه شي. خو زمونږ رویه عوامي رویه او د خواصو رویه بالخصوص ډېره غلطه ده. زمونږ خیال لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصي صرف دا دوه دي او دا مونږ نه هیر شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا حسین بے شک ظلمن شہید کړی شوی دی لیکن سید الشهداء حمزه د شهیدانو سردار سیدنا حمزه دی. مونږ نه نصوص هیر شي د سر نه. او دا راځي هغه ځای کې چې کوم ځای کې سړي ته دین نه معلوم. نو بار کې د دې ورځې اهمیت یو خدا دی د محرم د میاشت دی چې انسانان دې په دې کې عمومي روزې نفل ونیسي. که نورې نفل نیسي او کرې نیسي نو کم سے کم د نهمې او لسمې دا روزې د احادیثو نه ثابت دي. لسمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې شته دی او نهمه د هغې په قول کې شته دی. لہذا د استحباب نه انکار نشي کېدی. دې سره یو بل روایت دی هغې ته حدیث التوسعه علی العیال وایي چې په لسم محرم باندې یو سړی په خپل اهل او عیال باندې ډېر خرچ وکړي اخراجات وکړي نو الله رب العزت هغې سړي له ډېر څه فراخي ورکوي. یعنی په لسم محرم چې یو سړی په خپل اهل او عیال ښه خوراک وکړي ښه څښاک وکړي الله رب العزت د هغه رزق فراخوي. دې باب کې دوه درې احادیث شته دی. هغه حدیث مولانا عبدالحی لکھنوی خپل الاثار المرفوعه کې جمع کړي دي. چاپ شوی ډېر پخوا زما تحقیق سره الحمدلله چاپ دی. چا سره دا کتابي نه دی صفحات ته وګوري بیا صفحه 184 185 نواله اخره پورې. دا روایتونه حافظ ابن تیمیہ رحمه الله خپل کتابونو کې د روایتونو ته مکذوب فيه وایي. دروغجن روایتونه ورته وایي. لیکن تحقیق دارے جدا مکذوب فیہ نه دی موضوع نه دی. دا ټیک دا چې دا روایتونه د صحت اعلی پایې ته نه رسي. یعنی اعلی درجه کې دا قسم حدیثونه صحیح نه دي. خو مونږ ګورو یو سړی چې هغه خپل اهل او عیال باندې صحیح خرچه کوي
یاد ساتئ خپل بال بچ باندې صحیح خرچ کوئ. یو سړی د هغه وس رسېږي نه دی خامخا خپلو پیسو له غوټې نه ورکوي. صحیح درست طریقې سره خرچه کول صحیح احادیثو کې راځي. یو سړی که خپل اهل و عیال له خوراک ورکوي نو دا خوراک د هغه تر دې چې که دی د خپل ماشوم یا د خپل کور والا یا د خپلې ښځې خوله کې خوراک دي یعنې هغې له روټۍ ورکوي نو دا صدقه ده. اولاد بوج نه ګڼل پکار. زموږ عام خلک اولاد په ځان باندې بوج ګڼي. دغه وجه ده چې د هغې په رزق کې کشادګي نه راځي. که انسان په دې پوه شي چې زما اولاد دا د الله یو نعمت دی په ما باندې. بعضې خبرې خیرې خو زمونږ د عربو منځ کې یو فرق دی. هغه دا چې یو غریب سړی راونیسه بالکل درک به نه لګي جیب کې به سره یو ریال وي. ریال به راخ کې به ښکل ویږي الحمدلله ما سره ډېر څه دي. خو زموږ د خلکو سهال دی سوک ته تنبیږي سوک او هر وخت به یې فریاد شروع کړي اسمان ته به یې خوله وازه کړي هېڅ نشته درک نه لګي. په دې باندې واقعي الله بیا درک نه لګي والا مسله پیدا کړي. د شکر موقع پیدا کړي. په کور کې که یو روپۍ راوایي الحمدلله شته دی ګزاره به وشي. چې کله انسان د شکر جذبه پیدا کړي نو د قرآن لفظ دی لئن شکرتم لازیدنکم. که تاسو شکر ادا کړه زه به تاسو نه زیات تر کوم. دا جذبې نه په خلکو کې. الله ټولې خبرې حقیقت دا ده. نو اهل و عیال باندې خرچه کول د خپل وس مطابق صحیح طریقې سره دا په دې الله اجر ورکوي. په دې مال ډېرېږي. دا احادیثو د عموم د وجې که مونږ ډېر وس باندې وګورو چې اهل و عیال باندې فلانې ښه خرچه کوي نو د استحباب نه انکار نشي کېدی. او دیو نه محدثین وی چې د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا قول چې دا توسع د عیال باندې کوم حدیث دي د مکذوب فی ویل دا مناسب نه دي. دا لوی خلق دی واړه خلق نه دی. غلطي د لوی خلکو نه کېږي. واړه خلک خو سراپا غلطي په دې چا درجه کمیږي نه. د خلکو دا خیال چې حافظ ابن تیمیه مرتبه راوغورځېده نه راغورځېږي. یو بني آدم منډه نشي والی دی به سره وغورځېږي. راغورځېږي خو هغه سړی چې منډه والی شي. یو سړی شل دی او ګوټ دی به سره وغورځېږي. علمي غلطۍ د کرو علما نه کېږي. د جاهلان نه علمي غلطۍ نه کېږي. اته څه پته نو ډېر داسې څیزونه چې په هغې کې حافظ ابن تیمیه متفرد دی یا د هغې رای یو طرف ته را موږ له پکار دی چې جمهور علماء کرامو رای واخلو. والله عبدالحی لکنوي دا ټول روایتونه جمع کړي دي او دې باندې بیا آخر کې صفحه 187 کې لیکلي دي لیکن کذب و حدیث توسعۃ العیال لیس بصحیح. حافظ ابن تیمیہ چې د توسعہ العیال حدیث ته مکذوب فی ہوئی دا قول صحیح نه دی بل هو حسن یحتج به بلکې دا قابل عمل له قابل احتجاج دی. ټول طرق د جمع کړي دي. هر طریق کې سنه سزا شته دی. لیکن دا حدیث چې مونږه دغه عمومي احادیث لاندې وګورو نو مونږ په دې پوهیږو چې صاحب استطاعت خلق دی په دې ورځ باندې سو داسې کار وکړي چې سړی دا وایي چې او د په دې ورځ باندې اهل و عیال باندې ښه خرچ کړی. زما ذهن کې دایره پاره یو ښه طریقه راځي هغه دا چې کله ټول کور روژه نیولي نو ماښام دی یو ښه دعوت ورکړی شي مزیدار. دا ښه دعوت کې به فایده دا شي چې دوی به سبا بل روژه ونیسي او پلار چې کوم دی او په دې حدیث باندې عمل وکړي په دې احادیثو باندې. دا الله د ذات نه څه لرې نه ده چې د پلار آینده کال دا ټول کال د هغه لاس الله کولو وکړي. لکه خرچه کول بنیادی طور دا اصول دي چې کوم شی ډېر خرچ کېږي الله هغه ډېر پیدا کوي. چې کوم شی لږ خرچ کېږي لږ پیدا کېږي. ستاسو علاقه کې خره کم شوي دي ولې کار یې کم شوی
ګډي بيزې ډېرې زیاتې دی ولې حلالېږي ډېر دا د الله نظام دی دغه بلکې دا یې څیزونه دي چې کم ډېر لګي نه الله په هغې باندې ډېر خرچه نه پیدا کوي د چا اکسیجن د هر زنده سر ضرورت دی او اکسیجن خلک په پیسو اخلي ټول خلک سار اخلي که نه نو کاش چې موږ د الله د سنتونو ته وکتلې چې دا کم سنت هغه زموږ منځ کې عام کړی دی د دې مطابق زمونږ په دماغ کې سوچ راشي او عقل راشي پلان له شوم کېدل نه دي پکار هغه پکار دی چې دا هغه لاس چلیږي دا ټیک دا اولاد غلطۍ کوي کمی کوي ګټه نه کوي نقصانات کوي مالی دچکې ور کوي د هر څه نه موږ تېروځو لیکن د پلار مرتبه د پلار مرتبه وي پلار پلاری اولاد اولادي دا دوه درې احکام دی محرم سره بالخصوص ما ذکر کړل دې سلسله کې بعض خلکو داروانه کړل دي چې دا 10 محرم باندې هغه خوشاله گئی شونډې سری کی استری کی توري کی ابن حجر حیثمی خپل سوائق المحرقه کې لیکلي دي چې باید سنیانو ظالمانو دا حرکات کړی دي چې د شیعو په مخالفت کې چې هغه ورځ هغې د غم مانځي نو دوی هغه د خوشحالۍ ورځ کړي نو دا د بدعت مقابله کې تاسو بدعت کوئ هغې خو بدعت کړی دی نو تم بدعت کوئ هغه هم بدعت کوي سمپل ساده پاتې شه په هغه ورځ مه خوشحالي ښکاره کوه مه غم ښکاره کوه دا ټیک دی چې هر چا ته دک دی په دغې څیز باندې چې سیدنا حسین ظلمن شهید کړی شوی دی په دې کې د هیڅ مسلمان اختلاف نشته د هغه د شهادت وجوه څه دي هغه یو ډېر اوږد وخت غواړي او په هغې باندې ما بحثونه کړي دي انشاءالله که موقع میلاو شوه چېرته نو بیا به وښیم چې د دې شهادت اصل وجه سره او سیدنا حسین یو 3 شرطونه ایښي وو د شهادت نه مخکې هغه شهادت نه هغه 3 شرطونه مخکې خلکو ولې تسلیم نه کړل هلته موږ ته پته مولېږي چې اصل مجرمان څوک دي هغه خبره تاریخ طبري هم لیکلی ده البدایه هم لیکلی ده ابن عساکر لیکلی ټول مورخینو لیکل ده لیکن دلته کې خدای بس ګوپ اندیرا بس تیاره ده خالص هر سړی اوس یو غرګې دی سره بغي هېڅوک تحقیق نه کوي بهر کې د روزو دا اهتمام باید چې د روزو کو وکړي شي او څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نه ثابته شوه چې قیام اللیل د فرض لمونځ نه وروسته افضل ترین عبادت دی ټول له پکار دی چې دا د شپې څه کې پاسي او قیام اللیل لګوي کم خلک چې د شپې نشي کولی نو باید چې هغې د ماسخوتن د مخې د قیام اللیل په اراده باندې دا وکړي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين